الله تبارک وتعالى لرا نزلة اخرى مرة اخرى یا ولقد رآه بیشک اولیدل پیغمبر علیہ السلام جبریل علیہ السلام لرا مرة نزلة اخرى مرة اخرى بلزل دویم زل بانی ولیدل او باب دې په بیان د دې کې چې آیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خپل رب د معراج په شپه باندې لیدلې وو او کني دې لیدلې اصل کې دې مسله کې اختلاف دی جمهور علما سلفن و خلفن چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خپل رب د معراج په شپه باندې لیدلې کنه دې لیدلې یو جماعت د علماء حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اغم پکې ده او همدارنګه یو روایت د ابو هريره رضی الله عنه نه راغلی د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه د محدثینو متکلمینو د اغي دارایده چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام الله تبارک وتعالى د معراج پشپا نه دی لیدلی هغه انکار کړي بیا لیدل نه دي د حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنهما هغه وینا پیغمبر علیہ السلام خپل رب د معراج پشپ باندې پستر ګبانی لیدل نه دا روایت د ابی ابي ذر رضی الله عنه د حضرت کعب ابن مالک نه د دینم راغله حسن بصری رحمه الله هغه په دې باندې قسم خوړلا چې الله تبارک و نبی له سلام رب العالمین لیدلې دي دا روایت د ابو هريره نم راغله د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه نم دا روایت راغله امام احمد بن حنبل رحمه الله او همدارنګ ابو الحسن اشعری یو جماعت د ائمه اغي وی چې الله تبارک و تعالی نبی له سلام دا لیدلې بیدا علماء وی بعض مشایخ اغي وقف کړي توقف کړي اغي دیو جن توقف کړي و در رب العالمین په لیدلو باندې س دلیل واضح نشتا لیکن جائز دی رؤیت د باری تعالی په دنیا کې دا جائز دی خو دلیل واضح په باندې نشتا او رؤیت ذکر جائز دی موسی علیہ الصلوۃ والسلام رب العالمین نے سوال وکړ چې الله تبارک وتعالى ما تدان اوخیا نو دا دلیل د دې دی چې الله تبارک وتعالى لیدل دا جائز دی ځکه پیغمبر علیہ السلام دا سه سوال نه کوي چې هغه ممتنع وي یا جائز نه وي یا پیغمبر د داسې کار نه خبر وي هغه داسې سوال نه کوي لدينا معلومیږي چې دا لیدل دا جائز دی او البته نبی علیہ السلام دلیل واضح نشته موږ توقف هغه دا کو امدارنګ اختلاف پدې کې چې پیغمبر علیہ السلام رب العالمین سره خبرې کړې دي کني دي کړې بغیر د واسطې نه خبرې کړې دي او کني دي کړې ابو الحسن اشعری رحمه الله یو قوم د متکلمین وای چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خبرې د رب العالمین سره کړې دي او د دې رائے نسبت جعفر ابن محمد تا عبد الله ابن مسعود عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما دې ته نسبت دا کړې دي چې الله تبارک وتعالى سره پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا خبرې شوي او همدارنګ اختلاف پدې کې دي کہ آیا دلتا قرآن کریم کے رب العالمین فرمائی ثم دنا فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنا دلتا دا دنو دا تدلی راکوزیدل او نزدېکت دا د چا په مابین کې ډېر علما وایي چې دا دنو تدلی د ذات منقسم دی په مابین د جبرئیل علیه السلام او د پیغمبر علیه السلام او که یو پورې مختص دا د چا په مابین کې دا دونو تدلی عبد الله ابن عباس حسن بصری محمد ابن کعب جعفر وغیرهم هغه داوي
چې دا دونو دا نزدېکت دا د الله تبارک و نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله تبارک و تعالی ته یا د الله تبارک و تعالی له طرف نه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کدا دونو تدلید الله تبارک و تعالی او د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په مابین کې واخلي نو بیا بخامخ ثم دنا فتدلى دلته وتاویل تاویل به پکې د تاویل د وجه جعفر ابن محمد رحمه الله وی چې یو دونو قرب نزدېکت د رب العالمین له طرف نه دی هغه حد نشته دی هغه غیر محدود دی یو د عبادو طرف نه دی عبادو طرف نه دونو نزدېکت دا په حد باندې دی دا په حدود باندې نو معنا دا دونو نزدېکت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې دا دونو نزدېکت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل رب ته واخلي معنا دا چې نبی علیہ السلام خپل رب ته هغه قریب شو دا معنا ده ظهور د وچتوالی د مرتبه او د منزلی د الله تبارک وتعالى په نیز باندې الله تبارک وتعالى ته پیغمبر اسلام نږدې شو د دې اغلو ی مرتبه د الله تبارک وتعالى په نیز باندې ظاهر او ښکار شو او الله تبارک وتعالى دونو نزدېکت پیغمبر علیہ السلام ته داده چې هغه انوار د معرفت الله تبارک وتعالى نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې را اورول نبی علیہ السلام د تباز پټو سيزونو اسرار د دې اسمانونو زمکه الله تبارک وتعالى نبی علیہ السلام ته او خودل چې پیغمبر علیہ السلام نه ما سوا بل هیڅ چاته دا معلوم نو دا معنا ته نه مراد اسرار ورته او خودل هغه انوار د معرفت الله تبارک وتعالى نبی علیہ السلام باندې وکړ او همدارنګه هغه لوی منزله او مرتبه د پیغمبر علیہ السلام د الله تبارک وتعالى په نسبانه هغه ښکار شو او دا دنود الله تبارک وتعالى له طرف نه یو لوی فضل او کرم رب العالمین په پیغمبر علیہ السلام باندې یو عظیم احسان وکړ په پیغمبر علیہ السلام باندې دا یو لوی فضل کرم احسانو چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بر اسمانونو ته رب العالمین و چت کا اول تخپل ځان ته دا نږدې نو دا معنا ته نه مراد به د رؤیت دي کې د علماو اختلاف بعض علما لکه صاحب التحریر هغه اثبات د رؤیت کوي چې رؤیت ثابت ده پیغمبر علیہ السلام رب العالمین لیدل دي او دې د لپاره دلایل ډیر دي لیکن عمده دلیل دې د لپاره حدیث د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما هغه حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای تاسو تعجب کوئ چې رب العالمین دوستانه پیغمبر ابراهیم علیہ السلام تور خبر موسی علیہ السلام تور ور رؤیت لمحمد صلی الله علیه وسلم لیدل پیغمبر علیہ السلام د پاره صادق امدارنګ اکرامه د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما سوال وکړ وی هل را محمد صلی الله علیه وسلم ربه نبی علیہ السلام خپل رب دی ها لیدل او دا په صحیح سند باندې دا ثابت د حضرت انس رضی الله عنه نو روایت راغله ده او را محمد صلی الله علیه وسلم ربه حسن بصری رحمه الله په دې باندې قسم خوړله چې پیغمبر علیہ السلام خپل رب العالمین دا لیدل په دې باب باندې اصلي دلیل دا د عبد الله ابن عباس دې ته حبر الامه ویل کیږي او عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ته پټول معضلاتو په مشکلات او مسائلو سخت کارونو کې خلق رجوع دي تکون نو د دې وجنا دلته د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما د روایت نه دا ثابتېږي چې رؤیت دا ثابت ده رؤیت دا ثابت او همدارنګه حدیث د حضرت عائشہ رضی الله عنها
نه چې کوم روایت راغلی هغې باندې چې څوک رؤیت ثابتوي هغې باندې صعیب نه وایي ځکه حضرت عایشه رضی الله عنها چې کوم روایت ذکر کوي هغه دا خبره نه کوي چې ما د نبی علیه السلام نه اورېدلي چې پیغمبر علیه السلام فرمایي ما خپل رب نه دی لیدلی بلکې حضرت عایشه رضی الله عنها د قرآن کریم په آیاتونو کې تاویل کوي هغه تاویل د وجه نه وایي چې پیغمبر علیه السلام خپل رب لیدلی نه دی دا نه وایي چې ما د نبی علیه السلام نه اورېدلي بلکې تاویل کوي ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحی او من وراء حجاب او یرسل رسول لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير اوس مسله دا ده چې یو صحابي وایي یو قول یو صحابي یو قول ذکر کوي او نور صحابه د هغې د قول نه مخالف وي دا حجت دی که نه دی نو دا حجت نه دی ځکه د عبدالله ابن عباس نه روایت صحیح ده په اثبات د رؤیت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نه روایت دا صحیح ده په اثبات د رؤیت نو په اثبات د رؤیت کې مسیر او ګرځېدل روایت د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما ده ځکه دا رؤیت دا سیز داسې دی دا په عقل باندې نه دی چې دا په عقل باندې نه دی ادراک وشي دا تعلق تر سماع پورې لري چې د دې ثبوت راغلی وي او ثبوت د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نه هغه راغلی او د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما باندې دا ګمان هم نشي کولی چې عبدالله ابن عباس په دې مسله کې په اجتهاد باندې خبره کړي په ځوان باندې به خبره کړي وي په ګمان باندې به خبره کړي وي نه دا مسله کې هغې په ځوان او ګمان اجتهاد باندې خبره نه ده کړې نو بیا که اجتهاد باندې وي ځوان باندې وي نو بیا صحیح وه خو دلته خبره چې ثابته ده هغه د حدیث نه ثابته ده هغه د سماع نه ثابته ده او حضرت عایشه رضی الله عنها صرف په کلام کې تاویل همدا وجه د معمر ابن راشد وایي چې کله هغه د حضرت عایشه رضی الله عنها عبدالله ابن عباس دا اختلاف ذکر کو هغه وایي حضرت عایشه رضی الله عنها د عبدالله ابن عباس نه ډېر عالمه نه ده ابن عباس رضی الله شی ثابتوي حضرت عایشه رضی الله عنها نفي کوي وی قانون قاعده دا چې والمثبت مقدم علی النافی او پاتې شو دا چې راجح خبردار اکثر علما دا وایي چې پیغمبر علیه السلام خپل رب په سترګو باندې لیدلی دی د معراج په شپه باندې لیدلی دی دلیل په باندې حدیث د عبدالله ابن عباس د دې نه ما سوا دا په باندې دلیل حضرت عایشه رضی الله عنها هغه نفي د رؤیت نه کوي په حدیث د نبی علیه السلام چې نبی علیه السلام رؤیت ثابت نه دی د پلاني حدیث د وجه او حضرت عایشه رضی الله عنها حدیث نه پیش کوي حدیث نه ذکر کوي که حضرت عایشه رضی الله عنها سره حدیث وې نو خامخا حضرت عایشه رضی الله عنها به حدیث پیش کړي چې رؤیت ثابت نه دی ولې پلاني دلیل د وجه نه یا د پلاني حدیث د وجه هغه حدیث نه پیش کوي په دې باندې بلکې هغه استنباط د آیاتونو کوي او هغه آیاتونو کې تعویلات کوي نو د هغې نه رؤیت دا نفي کوي نو مونږ یې رؤیت ثابت دی حضرت عایشه رضی الله عنها چې کوم آیاتونو باندې حجت او دلیل نیسي نو هغې ته مونږ جوابونه کوو او مونږ دا وایو چې هلته څه وایي لا تدرکه الابصار وهو یدرک الابصار ادراک څه ته وایي احاطې ته ویلی کېږي الله تبارک وتعالی لا یحاط به الله تبارک وتعالی باندې څوک احاطه دا کولی نشي او نص په نفي د احاطې باندې راغلی چې رب العالمین باندې څوک احاطه نشي کولی د دې نه دلیل په نفي د رؤیت باندې دا نه صحیح کېږي چې الله تبارک وتعالی لیدلی نه مونږ رب العالمین پیغمبر علیه السلام لیدلی دی بغیر د احاطې نه
لیدل دی او بغیر د احاطې نه لیدل او الته ادراک احاطې ته ویل کېږي معنا دا چې واجب تعالی محاط نه دی او حدلته منګ وی لیدل شوی دی خو احاطه دا نشته او همدارنګه چې قران کریم آیات پیش کړي او ما کان لبشر وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب چلا تبارک وتعالى لیدل چکیږي لیدل د باری تعالی یا په وحی باندې چلا تبارک وتعالى الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسول په دې درې طریقو باندې کی خو مونږ وایو یو کلام خبرې کول دی یو رؤیت دی نبی علیہ السلام رب العالمین لیدل دی رؤیت نه دا نه لازميږي چې خبرې دې کړي رؤیت بغیر د کلام نشوي رؤیت بغیر د کلام نشوي ان یکلمه الله رؤیت شوی خبرې شوی نه دي او یاد ده دا حکم عام دی لیکن مخت روایات د وجنه په دې کې تخصیص راغلی وما من عام الا وقد يخص عنه البعض او یا منګه دا وایو دلته مراد په وحی سره هغه کلام خبري بغیر د واسطې نه مراد ولیکن جمهور علما هغه دا وایي چې دلته مراد د وحی نه الهام مراد دی رؤیت فی المنام مراد دي تم وحی ویل کی ان یکلم الا وحیا نو وحی نه مراد الهام مراد دی وحی نه مراد په خوب کې لیدل چې دینو دا مراد دي تم وحی دا ویل کی او من وراء حجاب نو ایدی معنا علامه واحدی کوي معنا دادا چلا تبارک وتعالى ځان خلق ته په خبرو باندې نخ کار کوي چلا تعالی خبرې کوي لکه یو انسان چې بل سره خبرې کوي ځان ښکار کوي بلکې تبد الله کلام اورې من حيث لا يرونه ویني بینا اې دې مراد دا نه دی چې دلته یو حجاب دی حجاب یو پرده ده چې هغه دلالت په دې باندې کوي چې زید رائی د مرئی په مابین کې فاصله او جداواله راوړي نه خبرې کیږي لیکن الله تبارک وتعالى आवाज به اوري لیکن الله تبارک وتعالى حيث لا يرونه د هغه دینه به اوري چې الله تبارک وتعالى لیدل نشي دې دا معنی ته نه مراد نو عبد الله ابن عباس نو اکثر علماو دا غیر آیت دا چې رؤیت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا ثابت دی د معراج په شپه باندې الله تبارک وتعالى دیدار دا کړی آیا وبه قال حدثنا ابو ربيع الجهني قال حدثنا عباس بن محمد وهو بن عوام قال اخبرنا شيباني قال سالت زيد بن حبيش رضي الله تعالى عنه عن قول الله تعالى فكان قاب قوسين او ادنى هغه تاسو کړی شو د دې قول د باری تعالی متعلق فكان قاب قوسين بیشو په مقدار د دوه قوسین باندې او ادنا بلکې د دین هم نږدې شو فکان قاب قوسین نو بیا پاتې شو فاصله په مقدار د دوه قوسین باندې بلکې د دین ادنا لږ فاصله چې دنو پاتې شو نو قال داذر ابن حبیش وی اخبرني ما ته خبر را کړ ابن مسعود چې نبی رسول الله را جبريل عليه السلام ولیدل له 600 جناح شپږ سو وزروي نو معنا دا رؤیت چې ثابت ده دا د پیغمبر علیه السلام او د جبرئیل امین په مابین کې ثابت ده هغه دواړو مابین کې ثابت دا قاب دا د لندې د لرګي چې کم زیات نیولوي دا لنده چې نیتی دیتا مقبض ویل کېږي دا دستر دا مقبض د نیولو دی د دې نیولو دی په مقابل کې د لندې چې دنو دا جیدا د دې دواړو درمیاني فاصله ته دیتا قاب ویل شي د دې اندازه تقریبا یو لاس وي یو لاس د دې اندازه وي یو لاس او د هر لندې چې کوم دی فکان قاب قوسین دا شو په اندازه د دوه قابونو د چا د قوسینو او ادنا یا د دینم قریب او نږدې شو
یو لنده ده چې دا غشي په باندې ولې دا غي مقبض د نسی ده چې نسی دا لرګي خدا ته تاوشي مخامخ دا غي جیوي د دې جیو د دې مقبض په مابین کې دی فاصله ته خواب ویل کېږي دا تقریبا یو لاس فکان قاب قوسین فکان قاب قوسین دا شو پان دادر دو قابونو د دو لندو یاد دي نم نږدې شو چې دا دواله لندې دا سه مخامخ یو بل ته نږدې کې نو دا د دې دو قابونو دو لاس کېږي د دومره نږدې دا رؤیت شو یاد دي نم قریب او نږدې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه راي دادا چې دا لیدل د پیغمبر علیه السلام او د جبرئیل علیه السلام په مابین کې شوی دي آیا وبه قال حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا حفص بن غياث عن شيباني عن سيدنا عبد الله رضي الله تعالى عنه قال ما كتب نو یو خدا سند چې څومره راغله دا ټول دی او علاقه کوفی اوسیدون کړي د کوفی اوسیدون کړي او ما کذب الفؤاد ما را ما کذب الفؤاد انکار نه کړه د پیغمبر علیه السلام ما را هغه چې پیغمبر علیه السلام دالې دي نو قال را جبريل ونو داوي عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وی چې ویل د جبريل علیه السلام چې هغه د پاره شپږ سو وذری وی شپږ سو وذری عبد الله بن مسعود رضی الله عنه مذهب او را یدادا جمهور مفسرین به وینا را ربه سبحانه وتعالى الله تبارک وتعالى چې دنه لیدل دي نو معلومیږي دا وی را بقلبه قد رأى فتاقي سره ولید جبريل عليه الصلاه والسلام ما كذب الفؤاد انکار نه کړل د پیغمبر اسلام ما را چې هغه لیدل دي ویلیدل رؤیت د پیغمبر علیه السلام د الله تبارک وتعالى دی او بعض علماء اختلاف پدې کې کړي چې دا رؤیت لیدل دا د سر پسترګو ثابت دي کده د پسترګو ثابت دي بعض علماء وی صحیح ده چې الله تبارک وتعالى دلتا پزړه د پیغمبر علیه السلام کې سترګې وګرځولې او الله تبارک وتعالى پزړه کې سترګې پیدا کړې د رب العالمین رؤیت وکړه رؤیت صحیحه داسې لیدل وکړه لکه سړی چې د سر پسترګو باندې چاته ګوري سترګو باندې ګوري یو جماعت مفسرین وی نه مراد رآه بعینه انس رضی الله عنه اکرمه حسن بصری ربی او نه د سر پسترګو باندې دالی دل شي سر پسترګو او کدالی دل دا پزړه باندې واخلې په غوګونو باندې هغه باندې وا نخره د سر پسترګو باندې د زړه پسترګو باندې واله نو به د دوال روایتونو په مابین کې به تطبیق هم کې دي نی دې لیدل الله تبارک وتعالى پیغمبر اسلام د سر پسترګو باندې لیدل دې الله تبارک وتعالى پیغمبر علیه السلام د زړه پسترګو باندې به تطبیق هم دا کې دي الله پاک د پیغمبر اسلام په زړه کې سترګې پیدا کړې داسې رؤیت صحیحه او لکه سړی چې د سر پسترګو باندې چاته ګوري نو معنا دا سدا ما کذب الفؤاد ما را چې فؤاد معنا دار چې زړه د پیغمبر علی السلام چې سترګو باندې کوم شی ولید نو یو شی تصدیق وکړه بچا باندې په ځړ باندې په ځړ باندې تصدیق وکړو نو زړه دا غي دل نه انکار نه دی کړی عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه ویل ته مراد نه امدغه لیدل دي چې کوم لیدل د جبرئیل علیه السلام او د پیغمبر علیه السلام په مابین کې دي جبرئیل علیه السلام د دې په مابین علامه زحاق ویل ته مراد نه لیدل د سدرۃ المنتهى دي چې پیغمبر علیه السلام سدرۃ المنتهى ولیلا او د بعض وینا رفرف احذر ولیدل بعض علما دا قول کوي خو صحیح دار جمهور علما وینا الله تبارک وتعالى لیدل دي یا د سر په سترګو باندې یا د نبی له سلام په ځل کې رب العالمین سترګې پیدا کړې او هغه ته دومره قوت ورکړ لاس لیدل او کړ رؤیت صحیحه د الله تعالی لکه د سر په سترګو باندې چې سړی یو څه شی ګوري وایا او به قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا قال حدثنا شعبة عن سليمان الشيباني سمع عبد الله بن حبيش عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لقد راى من آيات ربه كلها قال راى جبريل في سورته له 600 جناح وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مسلم عن الملك عن قال ابي هريره رضي الله تعالى عنه
دا وایي چې جبرئیل علیه السلام چې دین دا ولیدل ابو هريره روایت جبرئیل علیه السلام لیدل اکثر علما وایي چې دلته مراد د جبرئیل علیه السلام په هغه صورت باندې ولیدل چې الله تعالی جبرئیل علیه السلام په کوم صورت باندې پیدا کړی دی ابن عباس وینا را ربه سبحانه وتعالى نزلة اخرى معنا دا راځي کېږي لیدل د پیغمبر علیه السلام ته بیا د دې نزلة اخرى سمانا دا عبد الله ابن عباس وی د پیغمبر علیه السلام دا قتل په دیش پکې دا کته کېدل قتل دا سو پیری شیو نزلة اخرى مرة اخرى بل ذلی اولیدل ذکر دا یو ذلینو دا عروج سو پیری شوی دی بل برلال پیغمبر علیه السلام واپس راغی منځونو د چې د نو کمولو د پاره تل را وایا وبه قال حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا حفص عن عبد الملك عن عباس رضي الله تعالى عنه قال رآه بقلبه وبه قال حدثنا ابو بكر بن شيبه وابو سعيد الاشد جميعا عن وكيع قال الاشد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن زياد بن حسين عن ابي جهمه عن جابر عن ابي جهمه عن ابي العالي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ما كان الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة اخرى قال رآه بفوادی مرتين لیدل پزله باندې مرتين دو ذلی یو ذلی په اجیات کې پنی دو فوق اعلی باندې بل ذلی په اسمان کې عند سدرۃ المنتهى فسدرۃ المنتهى کې چې دنو دالی دلې ده نور ربه لیدل دی الله تبارک وتعالى مرتين دو ذلی لیدل ده مرتين ابن عباس لیدل ده النبي علیہ الصلوۃ والسلام خپل رب لره لیدل ده مرتين دو ذلی یو ذلی په چا کې په دغه دو آیاتونو کې چې دلته یو ذلی په اجیات کې پنی دو فوق اعلی باندې او بل ذلی لیدل دی په سدرۃ المنتهى کې آیا وبه قال حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا عبد بن زياد عن الاعمش قال حدثنا ابو جامع بهذا الاسناد وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن داود عن شعبي عن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنت متكئا عند عائشه فقالت يا عائشه ما تکی ولا پنی د حضرت شیر جلانا باندې فقالت یا ابا عائشه دا کنیه د مسروق وا وایا نو درې خبرې خصلتونه دي چا چې خبرې وکړي په یو د دې باندې ډېر غټ جوړ کړه الله تبارک وتعالى باندې الفریه دروغ په الله تبارک وتعالى باندې چې نه جا جوړ کړي فرش یفری دا دروغ ته ویل کېږي کدا درې خبرې چاو کړې دي پر رب العالمین باندې دروغ جوړ کړ قلت ما تل ما هن دا درې خبرې څه شي دي ما تل دا څه شي دي دا درې خبرې نو چې دا خبرې وکړي قال حضرت شی ویل من زعما سوچ دا خبره کې ان محمد را ربه فقد اعظم على الله الفريا سوچ دا خبره کې چې پیغمبر اسلام الله تبارک وتعالى دې دی په الله تبارک وتعالى باندې دروغ جوړ کړو په الله تبارک وتعالى باندې کدا خبرو چې بیا وکړه قال مسروق وكنت متكئا ذتکی وهن کې مبجل سکین فقلت ما يا ام المؤمنين انظريني ما ته مهلت راکا وخرا تراکا تو خدا خبره کې ما ته مهلت راکا اے ام المؤمنین ما ته چې نو ته مهلت راکا ولا تعجليني او ما باندې چالاکی مکوا زه خبره پوره کوم ناغه نه بعد خبرو کا علم یقول الله تعالی ایا لا تعالی نه دی ولقد رآه بالافق المبين ولقد رآه نزله اخرى الله پاک دې فرمایي چلا تبارک وتعالى ولقد رآه ویرد الافق المبين کې بکینارو کاروان دي ویرد نزله اخرى ملته اخرى فقالت شویل انا اول هذه الامه ز اول د دې امت نه چې ما سوال کړی دی پیغمبر علی السلام نه فقال نبی علیہ السلام علی انما هو جبريل علیہ السلام لم اراه على صورته التي نولد الذي پاغه صورت باندې چې کوم صورت باندې جبريل علیہ السلام پیدا شیو غیر هاتین مرتين بغیر د دې دوینونه د دو زینونه ما سوا غیر هاتین المرتين بغیر د دو زینونه یو ذلی په اجیات کې پنی ذو فوق اعلی باندې بل ذلی سدرۃ المنتهى کې او التد ابن عباس لدل چراغ رآه بفؤادی مرتين نو معنا دادا دغه رویتین په بصر باندې دا ثابت دی په سترګو باندې او بل چې کوم دی لیدل په ځړ باندې دو ځلې چې دینو دالې دلې په ځړ کې داسې الله تبارک سترګې کې خوري لکه ځړې چې زاری سترګو باندې دا ګوري نو عبد الله ابن عباس هغه باندې خبرداري ورته او دلته د جبرئیل حضرت عائشہ رضی الله عنها وای دو ځلې لیدل دی یو ځلې په اجیات کې پنی ذو فوق اعلی باندې او بل ذلی په اسمان کې لیدل پنی د سدرۃ منتهى باندې
ورأيته نبی علیہ السلام ما ولد المنهبط من السماء چې دارا کوزیدون کې د چانه د اسمان نا صادن عظم خلقه بن کړو نو دی وجنه بندون کېو هغه غټوالی د پیدایش د ما بین السماء الى الارض د اسمان نظم کې پوری د افق ټول بن کړو د وجه د شپږ سو وذری نو هغه یو وذری چې د نو هغه خوري کړی وي دا ټول افق چې د نو دا بن کړو صادن عظم خلقه بندون کېو غټوالی د پیدایش د په ما بین د اسمان تر زمکه پوری بیا بن کړو فقالت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فاولم تسمع ایتان دی اوردلی ان الله عز وجل يقول لا تطلع فرمای لا تدرك الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير اغي وتدا استدلال هغه دا پیش کوم اولم تسمع ان الله يقول وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحده واحدا بنو يرسل رسولا الى قوله انه علي حكيم قال فمن زعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مشي نو دلته وس دا تصریح د پدی باندې حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دا تصریح کوي او دلته مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دلته قران کریم آیاتونه په استدلال کې پیش کړي نو دا جائز دی دا جائز دی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا په استدلال کې آیاتونه چې دنو دا پیش کړه وګوره نبی علیہ السلام او د جبرئیل علیہ السلام د دې په مابین کې دالی دل د دې په مابین کې دالی دل دی نو چې کله دالی دل دی دا د الله تعالی او د پیغمبر علی السلام په مابین کې نه دی وې دا وګوره د آیاتونه په باندې دالی د استدلال کې پیش کړه او تا آیاتونه نه مخکې جواب وکړه نو دی وجنا دا وای چې چا دا ویلی چې پیغمبر علی السلام پر کړي او شه د کتاب الله نه یو شه چې نو هغه پټ کړي دی کتاب الله نه شی پټ کړی دی دی په الله باندې ډیر غټ دروغ جوړ کړی فقط اعظم علی الله الفریا الله تبارک وتعالى باندې ډیر غټ دی سړی چې نو دروغ جوړ کړو ولی والله یقول لا تعالی فرمای یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته کدا کار دیونه کو نو رسالت تا ون رسو رسالت هغه دی ون رسو نو دلتا حضرت عائشہ فرمائی کہ سوګو چې کتاب الله نه یو شی پیغمبر اسلام پټ کړی حضرت عائشہ وای کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے پټ کړی وې د کتاب الله نه نو نبی علیہ السلام د سورۃ احزاب آیات پټ کړیو وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ دا آیات بیا پټ کړیو چې پیغمبر علی السلام دا آیات ظاهر کو نو معلومه شوا چې بل آیات پیغمبر علی السلام دا نه دی پټ کړي ولی ذکر دی آیات کې د پیغمبر علی السلام راز پاش کړي دي د نبی علیہ السلام رازکار شوی دی د نبی علیہ السلام راز پاش کړي شوی دی انسان د خپل د راز د پټولو کوشش کوي چې راز پټ کی خو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا رب العالمین فرمای بلغ ما انزل الیک نبی علیہ السلام د دې حکم تعمیل وکړه او خپل راز پټ نکړه راز پټ نکړه ښکارې کولی ځکه بلغ ما انزل الیک د دې تعمیل پیغمبر علیہ السلام وکړه هغه راز سو راز دو چلا تبارک وتعالى په ذریعہ د وحی نبی علیہ السلام ته اطلاع ورکړه چې زید ابن حارثه هغه خپل خزه زینب بنت جحش ته طلاق ورکړي او ستا په نکاح کې برادي زید ابن حارثه هغه خپل خزه بیبي زینب بنت جحش ته طلاق ورکړي دا وستا په نکاح کې راځي خو نبی علیہ السلام د دې اظهار مناسب ونه ګڼله ځکه معاشره د عربو کې د متبنا خزه سره نکاح دا سوا لکه د حقیقی زوی د خزه سره چې نکاح کې لکه حقیقی زوی د خزه سره چې نکاح کې لیکن رب العالمین وختلا چې د دې رسم خاتمه کول وختلا چې خاتمه وکي د رسم ختم نبی علیہ السلام ته اطلاع ورکړه چې آینده کې داسې کوون کیو منګه چې د زید بیبي بستا په نکاح کې راځي
نبی علیہ السلام دغه کار عرفن منکر وګڼو چې تاسو عربو کې منکر دا کار په عرف کې دا کار بالکل منکر او بد کار ځکه هغه متبنا زوی ته داسې نسبت کوله لکه حقيقي زوی دا هغه خځې سره نکاح داسې لکه حقيقي زوی د خځې سره نکاح کول نو نبی رسول الله دا کار عرفن د منکر کېدو د وجه نه د دې اظهار مناسب ونه ګڼه چې د دې اظهار وکړي چې نبی رسول الله مناسب ونه ګڼه نو الله تبارک وتعالى اظهار وکړي وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الله پاک دا اظهار وکړه ځکه متبنا زوی دا حقيقي زوی نه چې ته څوک به زوی تو باندې ونی دا ستا حقيقي زوی نه دی لور دا ستا حقيقي لور نه ده چې ته په لور تو باندې ونی البته کما ماشومه دی راوستله تا خدي ورته پي ورکړي نو دا وستا سي رضاعي بچي شي رضاعي زوی بدي شي بیا داسې کیو که پي ورنکړم داسې غړ کړه داستانه استاد رشتہ داران استاد خدي نه پردې دي دا استاد خدي زوی نه اکثر نیکان خلګي بلې چا زوی راوسی هغه کی لوري راوسی غټه کی او بل هم موټرسایکل باندې کې نیولې ګرځي ولکه خپل لور ګرځول ناروا دي او ته د پردي خدي په موټرسایکل باندې ګرځي دا پردي لور ده ستا خو نه ده په موټرسایکل باندې دغه سي چې جوخ تکین یا یو قبل طرف ته واړی خزه او سړی دواړه صوبانه کلک جوخ ونی سي دا د خپل خزنه ما سیوا د هر چا ناس ته دغه ناروا د هیڅ چا ناس تم جایز نه خور وی ترور وی موري هغه دغه څه نشي کېنول او به ځان نه ویریږي او دواړه لاسونو سړی نه جابیر کې کلک کې ونی سي سینې پیا چولي دا څه نه چا جایز هیڅ چا جایز دغه ناروا خپل بخ بیگم دیدا او ورته چې نورم زور کوله شي شاوه تکړه شي ورته کوا خدا غینه ما سیوا د هیڅ چا کې نول جایز نه دي داخل ازت تسامح ته شمبوتی خپل خزه کې نه ما شومان لاره کې غب شپم لگاوا او زورونه مورونه کوو به تر دا جایز دي خو غینه ما سیوا ورڅ غنه کې نه پر دې زمن کې نه پر دې لورګان کې نه ترور کې نه خور کې نه هیڅ څنګه نشي کې نه ول په موټرسایکل باندې خپلوان رشتہ داران خور یا غي 15 پک جنکی کې نو لري روانه کړي الګ را دا ناروا دا جائز نه دی دا باندې نو خبره دار چې دا راز الله تبارک وتعالى چې د افشاء ک الله پاک داغي اظهار وک نبی رسول الله د هغه اظهار کول دا خن نه غنلا نو الله پاک داغي اظهار دا وک وایا وبه قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا داود رضي الله تعالى عنه في هذا الاسناد نحو حديث ابن هريره وزاد قال ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتبا شيئا ما انزل عليه لكتب هذه الايه واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك مبديك وتخشى الناس والله احق ان تخشى الله نویرو که خلقنا مو ویریګه د متنبنا د دوی ذکر الله تعالی غختلا چې دا رسم ختم کی رب العالمین خو اختل چې دراواج سره ختم شي د عربو وایا وبه قال حدثنا عمر قال حدثنا ابي قال حدثنا اسماعيل بن شعبي عن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سالت عن عائشه محمد صلى الله عليه وسلم وابوها قال سبحان الله لقد قف شعري فتاقي سره تعود رول ویختان دما لقد قف شعري دا سی خبره دی وکړه چې تعود رول ویختان دما د ویری د وجنا ځکه داسې خبره مې وورله چې هغه مناسب نه ده نو انکار چې دی یو شي نه کوي قف شعري واقشر جلدي نو دی وجنه عرب دا استعمالي ما دی وختاس خبره دی وکړه چې دی اوریدل مناسبات څه خبره وایا وذاك الحديث بجسمه وحديث داود تماثل وبه قال حدثنا ذکر چې هغه کې واضح داود چې کوم روایت د شعبی راغلی هغه کې درې واړه سيزونه تفصیلی ذکر شیو ځکه هغه اتم هم ده او اتول هم ده ابن نمیر دا محمد ابن عبد الله ابن نمیر ده اسامه حواد ابن اسامه د دین نوم ده دا اشواع سعید ابن عمرو ابن اشواع ده ما ورته ویلې
فأين چیرته دا قول د باری تعالی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى دا می ورته چې نو پیش کا نو قال هته شویل انما ذاك جبريل عليه السلام كان ياتيه پیغمبر علیہ السلام تراتل فی سورۃ الرجال وان اتى في هذه المره في سورۃ التي فاغ شکل بعد رغی سورتو چکم خپل شکلیو فصد افق السماء بن کړیو هغه افق د اسمان نو دی وجنه امام ابو الحسن واحد رحم الله ویا ناغوی ثم دنا فتدلى دا تدلی امتداد ته ویل کی ګوګوالی ته اله جهات سفل د پاسه سړی خطه چې نو راخته شي د پاسه نخته نو معنا دا د ثم تدلى فدنا ذکر تدلی سبب د دونو ده ذکر د پاسه راخته کېدل دا سبب د نزدېکت ده نو معلومیږي اول تدلی راځي نو هغه نه بعد چې نو دونو راځي معنا دا حضرت عائشہ معنا کوي چې نږدې شو جبرئیل علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام ته قریب شو نږدې شو نو او ادنا او اقرب یاد دینم چې دینو دا نږدې شو معنا دا چې جبرئیل علیہ السلام سره د غړوالي د دې پیدایشنا سره د کثرت د اجزاونه پیغمبر علیہ السلام ته نږدې شو په دومره نزدېکت باندې ځکه سړیان دامونه غړوي او چې د هغه دومره نزدې کېدل نه شي و نبی رسول الله ته په جبرئیل علیہ السلام سره د غړوالي د بدننا چې هغه اندامونه ټول افق چې کنارو د اسمانه بن کړو خو بیا پیغمبر علیہ السلام ته دومره قریب او نږدې شو حضرت عائشہ درنهاوي چې دا دونو تدلی دا په مابین د پیغمبر علیہ السلام او د جبرئیل علیہ السلام کې دا وایا وبه قال حدثنا ابو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع عن يزيد بن ابراهيم قال حدثنا عبد الله بن شقيق عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نور اننا اراه تفوسو کله شو تاخر رب دې لیکنه غره نور الا تتلا نور دې ان اراه كيف اراه ذ وسنگ وګورما یعنی معنا دار نور دې دا نور ز من کړه م رؤیت نه من کړه ما بل دې کې راځي رأيت النور ما سر نور ولید الفقط در نور نه ما سوا بل شی ملي دلینه دي نو یا معنا دار نور حجاب د اغه نور دې فكيف اراه ذ وسنگ وینما حجاب نور دې فكيف اراه ذ وسنگ الله تبارک وتعالى چې جنو دا وینما یا دا نور زمانہ کړم د چانه د رؤیت نه مانه بعض روایتو کې نورانی اراه راغله ده معنا دا دې ته معنا دا چې الله تبارک وتعالى نورانی ده الله تبارک وتعالى یا خالق د نور ده هغه معنی د رؤیت د باری تعالی نه یا الله تبارک وتعالى ذات د الله تبارک وتعالى چې کوم ده دا نور شي ذات د واجب تعالی خو نور کې دل نه شي ځکه نور دا د جملې د اجسامونه ده واجب تعالی د دینه منزه ده قران کریم کې دا استعمال شی به تعویل کې الله نور السماوات والارض نو دلته نور په معنا د ذو نور سره ده یا په معنا د نور په معنا د هادي السماوات سره ده یا نور په معنا د منور سره ده الله پاک منور د اسمانونو ده منور ده عباد لرا د زرونو عباد د مؤمنانو لرا یلا تبارک وتعالى ذات نور السماوات الله تازگی ورکون کې ده خاوند د بهجت او د تازگی د اسمانو نظم کې تعالی ور کړي یا الله منور د اسمانو نظم کې ده یا الله هدایت کون کې د اهل د اسمانو نظم کې ته هدایت الله کوي یا الله پیدا کون کې د اسمانو نظم کو داغي پیدا کون وایا الله تبارک وتعالى نو دکی الله په لاره خو مناسب نه ده يحفظ القسط
کتکی الله تبارک وتعالى میزان تل لرا ويرفعه او چتی الله تبارک وتعالى تلو چتی الله تبارک وتعالى کتکون کې د تل الله تبارک وتعالى ده معنا دا چې الله تبارک وتعالى لا ينام د واجب تعالی په حق خوب مستحیل دی محال دی ځکه خوب چې کوم دی دا غلبه راولي په عقل باندې احساس د انسان دا ختم شي الله د دې نه منزه دی په حق د باری تعالی کې دا چې دین الله د دې نه منزه دی دا محال دی يخفض القسط ويقبضه معنا دا ابن قتيبه قسم میزان تل ویل کی قسطاس ورته ځکه ویل کی ځکه قسم معنا د عدل سره دی او میزان سره عدل واقع کیږي انصاف واقع کیږي مراد دا چې الله تبارک وتعالى کتکی تل لرا او چتی تل رب ما یوزنو چې کوم تل لیکيږي د اعمال د عبادتونو چې کوم دي ته پورته کولې شي یا الله تبارک وتعالى تلی کوم ارزاق چې نازلېږي دیتا نازلېږي یا بعضوینا مراد د قسم چې کوم دی هغه رزق دی قسم مراد چې دی نو هغه رزق دی هغه رزق چې هغه حصہ د چا د هر مخلوق دا الله تبارک وتعالى پورته کوي او الله ښکته کوي یعنی الله پورته کوي الله تبارک وتعالى توصیف کې راولي الله ښکته کوي کموال راولي چاته الله تبارک وتعالى رزق فراخ ورکي چاته کم ورکي چاته یو شانت ورکي چاته بل شانت ورکي دي کې الله تبارک وتعالى خپل واجب تعالی چې د مخلوق باندې امتحان کوي چاته ډیر ورکړي شکر وباسي کنه چاته لږ ورکړي دي نو هغه چې نو صبر کوي کنه کوي الله امتحان وایا قبل عمل الليل الله تبارک وتعالى ته پورته کولې شي عمل د لیل قبل عمل النهار د ورځې نمخ کې عمل د نهار قبل عمل الليل پورته کولې شي عمل د لیل قبل عمل النهار عمل د نهار مخکې د عمل د چانه د لیلنا او بل روایت کرا دي عمل النهار بالليل وعمل الليل بالنهار کدا معنا واهله يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار معنا دادا چلا تبارک وتعالى ته پورته کولې شي عمل د لیل مخکې د عمل د نهار نه الذي بعده چې ورځ وروسته روانه ده پورته کولې شي رب العالمین ته عمل د چا د نهار قبل عمل الليل الذي بعده هغه چې وروسته روان ده ځکه شپې عمل پورته کېږي ورځ وروسته راځي د ورځې عمل پورته کېږي شپه وروسته روانه ده د دویم روایت معنا به دار عمل النهار بالليل وعمل الليل بالنهار پورته کولې شي الله تبارک وتعالى ته عمل د نهار فی اول الليل فاول د لیل کې الذي بعده عمل د لیل پورته کولې شي په اول د نهار کې الذي بعده هغه لیل چې د دین ورسته روانه ده ځکه ملائکه حفظ الله مقرر کړی دي دا عمل د لیل دا پورته کوي ورسته د انقضاء د دینه چې کله دا ورځ شپه خلاص شي په اول د نهار کې عمل د نهار پورته کوي ورسته د ورځ کې ختم شي په اول د چا کې د لیل کې په اول د لیل کې رب العالمین ته د اعمال پورته کولې شي وایا حجابه نور ستر او پرده دلات دا نور دی بل روایت کې ابو بکر کرا دي النار حجاب دلات تعالی اور دے لو کشفه لاحرق صبحات وجهه منتهى الیه بصره کلا تبارک وتعالى کشف کی چې د چا د حجاب دا حجاب الله تعالی دا پورته کی لاحرقت خامخ وبسوزیا حجابه نور نو حجاب اصل کې منع ته ویل کېږي ستر ته ویل کېږي حقیقت د حجاب دا په اجسام محدوده او راضي الله تبارک وتعالى منزه دي د جسم او د حتنا دلته مراد نه مانع د رؤیت د باری تعالی نه دی دی معنی ته نور او نار او ویلې د کدا معنی د ادراک نه دی په عادت کې د شعاع د وجنا سرن ورتم قتل نشي او ته د شعاع د وجنا قتل نشي تیز بلفي نو هغه ته قتل نشي ډیر سخت تیز بلفي یو لز رواټه بل دی هغه ته نشي قتل یا انور ته قتل نشي نو دلته مراد دینا دلته ستر او حجاب ځکه حقیقت ته نه مراد معنی ته نه مراد ده ستر پرده ته نه مراد ده ځکه حقیقتا حجاب دا خو په اجسامو کې راځي هغه حد لري محدود وي الله تبارک وتعالى د جسم او د حد نه منزه دی د دې نه منزه دی نو مراد دا دی چې مانع د رؤیت د باری تعالی نه نور دی یا مانع د رؤیت د باری تعالی نه اور دی ځکه دا دواړه معنی د ادراک نه دی په عادت کې لو کشفه لاحرق صبحات وجهه وبسدي
جلال د ذات د باری تعالی وجن مراد ذات دی منتها الیه بصره من خلقه چرسیږي دیتا هغه بصر من خلقه من مخلوقاته من خلقه من مخلوقات منتهى الی بصره من خلقه من جميع المخلوقات ولذلك بصر د واجب تعالی د احاطه پټولو کائنات باندې کړی دا نو معنا دا کچیته زایل شي دا معنی ذریت د باری تعالی دا معنی لري شي معنی څه شری حجاب دی هغه حجاب چې مسما د په نور باندې هغه حجاب چې مسما د په نار باندې الله تبارک وتعالى تجلا مخلوق توکي لاخرق حجاب لري شي نو وبسوي جلال ذاته اغه سبحات وجي جلال د ذات د باری تعالی منتهى الیه بصره اغه چې دې ترسیږي د مخلوقاتو د ټولو مخلوقاتو نو وبسوي جلال د ذات د باری تعالی دا ټول مخلوقات لرا دا مخلوقات به اوسوي مخلوقات به اوسوي نو ذکر دا ویو چې الله تبارک وتعالى هغه حجاب نور دی یا حجاب نار دی ادا د واجب تعالی د پاره معنی دی ستر دی پرده دا کدا پرده لری شي جلال د ذات د باری تعالی ودا ټول مخلوقات چې دینو دا اوسوځي د دې ادنا نظیر دنیوي زندگی کې مشاهده کو هغه دا شمس د دې ساينس تحقیق دا دی د دې مطابق د شمس او د زمکه په مابین کې یو پرده حایل ده د دنور او د زمکه په مابین کې یو پرده حایل ده چې دې ته اوزون غلاف وي اوزون دا یو غلاف د دنور او د دې زمکه په مابین کې دا حایل ده دا شمس د دنور حرارت راځي دیتا او دا جذب کوي نو د دې وجنه په حرارت کې کمی راځي کدا پرده لری شو دی به حرارت دومره تیزی چې زمکه کې بهر صغور اخلي سو بطاقت نه لګي دغه سی واجب تعالی د پاره معنی نور دی نار دی کدا نه واجب تعالی چې دنو دا جلال د ذات د باری تعالی مخلوقات ته اوشي نو دغه وخت کې به دا ټول مخلوقات د جلال د ذات د باری تعالی د وجنه دا اصل لا احرقت وبصل سبحات وجي جلال د ذات د باری تعالی منتهى الیه بصر من خلقه من مخلوقاته چې څومره مخلوقات دي چې هغه سترګې په باری تعالی ودا بټول اصل دی آیا دا وای پر روایت د چا کې ابو بکر کې او روایت د ابو بکر کې هغه کې دا سراغلی دي ولم يقل حدثنا روایت ابو بکر چې د عمش نه کړی دی نو هغه حدثنا نه دی ویلي هغه کې روایت ذکر کړی دی او روایت په عنعنه باندې ذکر کړی دی روایت په تحديث باندې دا نه دی ذکر کړی وایا نو معنا دا چې دې سند کې دا یو خدا سند ټول کوفی دی او دویما دلته دې سند کې دوه لطیفې دي یو دار سند ټول کوفی دی او دویم دار درې تابعین بعد د بعضو نه روایته دا نقل کوي اعمشم تابعی دی عمرم تابعی دی په دې سند کې او دا ابي عبیده چې د ابو موسی اشعری نه روایت کوي دا هم تابعی دی دا ابو عبیده ابن عبد الله ابن مسعود د دې نوم د خپل نوم عبدالرحمن د دې دا نوم راغلی دا و چې د ابو بکر روایت کې التراغله د هغه حدثنا نه دی ویلي عن اعمش ویلي حدثنا ویلي عن الاعمش ویلي او ابو بکر پر روایت ځکه چې مخکې د امام مسلم دوه استادان یو ابو بکر ابن ابي شيبه دی بل ابو قريب دی نو قال دوړ حدثنا ابو معاويه قال دا ابو معاويه حدثنا الاعمش ابو قريب عن الاعمش ویلي حدثنا ندی ویلي دا امام مسلم رحم الله احتیاط کوي امام مسلم رحم الله ورع اتقان تقوا دا اے دا ابو بکر دا ابو قريب نه روایت ذکر ده ولیکن یو روایت حدثنا سره اتصال ده ابو بکر عن الاعمش ویلي دي اتصال پکې نشته ندی وجنه دی په عارتونو کې د دې په روایتو کې شیخینو کې اختلاف راغلی
یو حدثنا اتصال لغ بل عن جمهور علما دام په اتصال باندې حمل کوي لیکن بعض علما ابو اسحاق اسفرانی هغه اسفرائی هغه په اتصال باندې حمل کوي نه ندینه دو پایدې راوتلې یو درجه حدثنا اتصال ده په دې باندې اجماع ده او په عن کې خلاف جمهور علما په اتصال حمل کوي بعض نه حمل بل پیدا کې دا راوتله ک اختصار په یو د عبارتونو باندې وشي نو خلل لازم ولیک اختصار په عن باندې وکي د حدثنا قوت ختم شو روایت بالمعنى شو ک اختصار په حدثنا باندې وکي نو دا زیادت رغه پر روایت د احد ما باندې ولذ کاغي عن ویلی او تا په حدثنا راوسته نو پر روایت کې زیادت را دي نو امام مسلم چې روایت په کوم طریقه ذکر شوی نو دا په هغه طریقه باندې روایت ذکر کول پکار دی الته ابو بکر هغه سویل دي هغه عن الاعمش ویل دي او ابو قریب حدثنا ویل دي چې څنګه روایت راغله په هغه طریقه باندې امام مسلم ذکر وایا اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم یو ملګری د مشکلات او بیماری د کو کې الله دې ټول ته صحت کامله عاجله